پیغمبر علیہ السلام وی زمانہ به راشي چې ښځې به په لاره کې چې ځینو مایلات ممیلات قصدن به کږي وږي خپل د ښځو رفتار به پریښي دې لپاره ممیلات چې د خلکو هغه زړونه خپل طرف ته چې کوم دنو مایله کي بظاهر به جامې چولی لیکن هغه جامې به جامې نه وي د هغې نه به بدن باقاعده ښکاري لاس به ښکاري بلکې نن سبا دا مټ هم باقاعده ښکاره کي سینه هم باقاعده ښکاري د دې نه منع راغلې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه بیبیانو تعریف کوي چې هغه د پنځو منځونو پابندي کوي د رمضان د روژو احترام کوي د الله تبارک وتعالی نه یریږي او د خپل حیا چې کوم دی نو هغه خیال ساتي پرده دا واجب او فرض ده یو عورت ده او یو ستر ده دواړو کې فرق ده د عورت پټول خو ټولو مذهبونو کې لازم دي د انسان عورت د نامې نه والي هم تر زنګونه پورې ده دا په تمامو مذاهبو کې د دې پټول لازمي دي او ښځه د سر نه تر قدمه پورې عورت ده المرأة عورة مستوره د ښځې بدن دا تمام عورت ده لیکن نن سبا تاسو ګورئ بعضې هلکان لوبې کوي نو دا زنګونونه ښکاري دا ناجایز دي د سړي د نامه نه لاندې او د دې زنګون نه بره دا بدن عورت ده او دا په ټولو مذاهبو کې یهودي نصرانی هندو سکھ تمامو مذهبونو کې د دې عورت پټول هغه لازمي دي او یو حجاب د حجاب پردې ته وایي د ښځې لپاره درې قسمه حجاب دي یو حجاب فی البیت چې دا به په کور کې وي او د کور نه بهر ته به نوځي ځکه الله تعالی وایي وقرن فی بیوتکن په کورونو کې اوسېږئ د پردې مسله دا د هجرت په 5م کال باندې راغلی ده د بیبي زینب واده د رسول الله مبارک سره وشلو تر دغه وختو پردې به نه وي ښځه به دغسې تله لیکن په 5مه هجرۍ کې چې د حضرت زینب رضی الله تعالی عنه واده شو نو د پردې حکم قرآن مجید کې چې کوم دی هغه نازل شلو او بیا د هغې نه پس ښځې به باقاعده بورخو کې بهر ته وتې نو د ښځې لپاره یو حجاب فی البیت ته چې دا به کور کې دننه وي او یو کور ته به پردی سړی قطعا نه ځي د کور دیوالونه دي د کور دروازه ده پردی سړی به قصدن یو کور ته نه داخلېږي او نه به د دروازې په چرونو کې ګوري د دروازې معنا دا ده چې دا د پردې کور دی دغه رنګ یو سړی راغلی د رسول الله مبارک دروازې سره ولاړو په چر کې کتل پیغمبر علیه السلام سره په لاسو کې قینچي وه سړی لرې شوې دا قینچي درته په سترګو کې ومنډم د دروازې مقصد سي د دروازې مقصد خدا دی چې دا د پردې ځای دی په دیوال باندې مونږ چتېږه د دروازې په سرو کې چې کوم دی نو مه ګوره دې ته وایي حجاب بالبیت او دویم حجاب بالبرقه دی ښځه کو د کوره د ضرورت دپاره ځي ناجوړه د اسپتال ته ځي یا مور او پلار کره ځي دا به باقاعده برخه کې بند دی قرآن وایي یدنین علیهن من جلابیبهن دا بیبیانې به په ځان باندې باقاعده خپل پړوني هغه اچوي او د سر نه تر قدمو پورې دا تمام بدن به دې چې کوم دی نو پټ کړی وي دې ته حجاب بالبرقه وایي او یو حجاب چې کوم دی نو په کور کې هم دی ښځه چې په کور کې هم وي نو مواضع د زینت په چې کوم دی نو هغه پټ ساتي نو کومې بیبیانې چې د پردو خیال ساتي الله تبارک وتعالی د دنیا او د آخرت خوشحالۍ به د هغې چې کوم دی نو نصیبه کوي دروغ وایي چې ښځه د ترقۍ نه پاتې ده دا خو ترقي نه ده چې یو ښځه د سړي سره په کارخانه کې یو ځای لګیا دی کار کوي یوې ښځې سره په یو سړي سره په فرم کې یو ځای لګیا دی کار کوي شریعت خو ښځې ته ډېر لوی مقام ورکړی دی چې دا د کور امیره ده دا د کور حاکمه ده خاوند غریبي ټول ورځ لګیا دی نان او نفقه ورته ګټي او دا د ښځه مزې په کور کې د خپلو بچو چې کوم دی نو تربیت کوي یوه ښځه چې مثلا مجسټریټه ده
یو خدم چې پولیس کې نوکری کوي، یو خدم چې وکیل ده، یو خدم چې سپاهده باندې ده، دا به د خپل بچی تربیت څنګه کوي؟ حالانکه د بچی تربیت دا په ښځه باندې لازم دی. د انګلینډ خلک ډیر په دې ارمان کې دي چې زما پلار نه ده معلوم چې زما پلار کم دی، هلته د مور نوم لیکي، ځکه پلار یې پته نه لګي. مور خو کوسه چرګه ده، چرته چې هګۍ واچوله واچوله ګرځي. هلته چې کوم دی نو مدر نیم څه ده، د مور نوم یې چې کوم دی نو څه دی. نو ما دا عرض کولو چې د خدای دپاره د خپلو بچو حفاظت وکئ، بچو ته دیني علوم وښیئ، د پردي حکم ورته وښیئ. مور او پلار به په دې باندې باقاعده نیوی شي. الله تبارک وتعالی به د مور او پلار نه تپوس کوي، ولتسألن یومئذ عن النعیم. د قیامت پر ورځ به تاسو نه د نعمتونو باره کې تپوس کېږي. نو اولاد په نعمتونو کې لوی نعمت دی. تا نه به رب العالمین تپوس کوي چې تا بچي ته د اسلام تعلیمات ښیو، تا بچی ته د دین خبرې خیلې وي، د دې باره کې به تپوس کېږي. پخوانو خلکو به د خپلو بچو پوره نګهداشت کولو، بلکې ډېر خلک به بچي سره تلل، استاد ته به یې بوتلو چې د دین خبرې زده کړي. ډېر تکړه تکړه خلک انګریزي تعلیم کې هغه MA به کړی، PhD به یې کړي، د دین نه نه خبر. ما ته یو پروفیسر ووی، ډېره موده شوه، د نوخار په کالج کې پروفیسر و. ویره جی او تپوس در نه کوم، مې څه د مدینه منوره کې خو د رسول الله مبارک قبر دی که نه، نو دې خانه کعبه کې د خدای قبر دی. مې ظالمه دا ته څه ته لا پروفیسري، ته پروفیسري ته بچو ته څه؟ یعنی یو سړی ځان ته پوره استاد وایي چې زه بچو ته تعلیم ورکوم، زه د انګلیش یا زه د کیمسټرۍ یا یو بل مضمون پروفیسر یم او د دین باره کې درته پته نشته دی. قادیانی به یو نوجوان سره په بحث شي او زموږ نوجوانانو ته بالکل ورو جواب نه ورځي. یو ځل دغسې کراچۍ نه را روان او یو قادیاني د کالجانو سره بحث باقاعده شروع کړی چې غلام احمد قادیانی پیغمبر دی، او بیا یې ورسره د عیسی علیه السلام بحث شروع کړو چې عیسی علیه السلام هغه مړ دی، یهودیانو پانسي کړی. ما ته رالل کالجیان چېره راشه دا قادیانی څه وایي. هلکه مې تاسو هم کالج کې سبق وایي. یو مسلمان ته خو کم از کم د خپل دین معلومات پکاري، عقیده ورته پکاري چې سبا هغه یو سړي سره خو بحث کولی شي. قادیانی په غلطه دی، کافر او مرتد دی، لیکن هغه خپل دین دومره رټاو کړی چې زموږ د کالج هلکان ورسره بیا بحث نشي کولی. اندازه ولګوئ دا زموږ کلي خو بیا د الله لوی احسان دی. تاسو لږ ښاریو ته ورشئ، ښځې بالکل په سر باندې هېڅ ني، دغسې لغړه باقاعده په بازارونو کې ګرځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات دي چې د قرآن تعلیمات دي چې سړی به نظر ښکته ساتي. قرآن وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته وایي چې نظرونه ښکته ساتئ. قرآن وایي قل للمؤمنات، مؤمناتو بیبیانو ته مو وایي یغضضن من ابصارهن چې هغه به نظرونه ښکته ساتي. شریعت څومره پاکیزه مذهب دی، قرآن څومره سوچا او پاکیزه تعلیمات ورکوي. الله تعالی پاک دامنی غواړي، پاک دامنی. نو بیبیانو ته وایي چې نظرونه ښکته ساتئ، او سړو ته وایي چې نظر ښکته ساتئ. زنا حرامه ده. نو کوم څیزونه چې د زنا دپاره محرکات دي، اسباب دي، هغه هم الله تعالی حرام کړي. پردی ښځې ته کتل دا سړی په زنا باندې چې کوم دنو مجبوره کوي. د پردی ښځې آواز اورېدل دا سړی په زنا باندې مجبوره کوي. نو د دې ټولو نه منع راغلي ده. رسول الله فرمایي العینان تزنیان، دا سترګې هم زنا کوي، و زناهما النظر، د دې زنا پردی ښځې ته کتل دي. غوږم زنا کوي چې یو سړی د پردی ښځې ګانا اوري،
نن څومره مسلمانان دي چې هغه د ښځو باقاعده سندرې اوري، څومره ځوانان دي چې بازارونو کې کستن دې لپاره دي چې په پردی لور خور باندې خپل سترګې خښې کړي. هغه لاس زنا کوي چې یو سړی اجنبي ښځې ته دا لاس ورړي، هغه خپې زنا کوي چې یو سړی داسې ځای ته ورځي چې هغه د زنا مرکز وي، دا تمام بدن نه باقاعده تپوس کېږي. دغه رنګې هغه ښځه مجرمه ده چې کستن د کور نه وځي، بابا باندې کې پلانکي بابا ته ځم، سر مې خوږېږي، پلانکي ځای ته ځم، اوځي بازار ته، او په بازار کې پردو ځوانانو ته باقاعده ګوري. قرآن حکم ده قل للمؤمنین، زما خوږه پیغمبره دې مؤمنانو ته ووایه چې دوی نظرونه ښکته ساتي، او ای زما خوږه پیغمبره قل للمؤمنات، مؤمناتو ښځو ته ووایه یغضضن من ابصارهن، چې نگاه به چې کوم نه ښکته ساتئ. د دې باره کې باقاعده تپوس کېږي. نو رب العالمین جل جلاله دې مونږ ټول زمونږ بیبیانې او زمونږ لوڼه او خویندې قرآن حکم ده قل للمؤمنین، زما خوږه پیغمبره دې مؤمنانو ته ووایه چې دوی نظرونه ښکته ساتي، او ای زما خوږه پیغمبره قل للمؤمنات، مؤمناتو ښځو ته ووایه یغضضن من ابصارهن، چې نگاه به چې کوم نه ښکته ساتئ. د دې باره کې باقاعده تپوس کېږي. نو رب العالمین جل جلاله دې مونږ ټول زمونږ بیبیانې او زمونږ لوڼه او خویندې د بې حیایۍ د سیلاب نه، د زندقۍ او د الحاد نه محفوظ وساتي. محفوظ نن چې دا ټي وي ده او که دا وي سي آر ده او که دا ټول څیزونه دا صرف دې دپاره دي چې مسلمان نسل دکې بې حیایي راولي، د مادر پدر آزاد شي، د ده دړنه د اسلام حمیت، د قرآن هغه عزت، د پیغمبر هغه عزت چې کوم نه وباسي. دا کافرانو چې کومه قصه کړې دا دې دپاره کوي، لیکن الحمدلله الله تبارک وتعالی کافران ذلیل کړل. مسلمان که ډېر کمزور هم شي، لیکن دا د خپل دین په بېعزتۍ باندې، د خپل پیغمبر په بېعزتۍ باندې بیا د خپل جان ورکولو ته چې کوم نه تیاري. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مینه دا په ټولو مینو باندې بیا غالبه ده. رسول الله فرمایي لا یؤمن احدکم، یو سړی کامل مؤمن به هله ګرځي حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، چې زما مینه د هغه په زړه کې د مور او پلار او د اولاد او د هر سره چې کوم نه زیاته وي. او دا صحابه ثابته کړې وه، دا تابعینو ثابته کړې وه، دا په هره زمانه کې مسلمانانو ثابته کړې ده. لیکن یو خبره درته کومه، دا مونږ چې جلسې احتجاجونه کوو پکار ده چې ډېر په پرامن طریقې باندې، پرامن طریقې باندې بعضې نوجوانان د مسلمان دکان ته ورشي، نو د مسلمان دکان ته به په بد نظر نه ګوري. پیغمبر علیه السلام فرمایي انما دماؤکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم كحرمت یومکم هذا. ها ټیک ته چې کوم کافرانو دا کار کړی دی، د هغه کپنیانو ته که نقصان رسوي، د هغه مال ته که نقصان رسوي، د هغه د ملک برآمدات که ته بندې، بالکل پکار ده. لیکن بعضې کسان دې ته خیال نه کوي چې رواني
او ناڅاپه د یو مسلمان په دکان باندې حمله وکړي. ټیک ته مسلمان نه غلطي شوې ده، پکار دا و چې دکان یې بند کړی وی، لیکن بیا هم په نرمۍ هغه ته ویل پکاري چې هلکه نن خو تا ته پته ده چې تمامو مسلمانانو هړتال کړو، نو د مسلمان د دکان نه شی وړلو تختول دا مناسب نه دي. د مسلمان مال، د مسلمان وینه، د مسلمان آبرو په بل مسلمان باندې چې کمدنو حرامه ده. وعلى كل حال رب العالمین جل جلاله دې ستاسو زموږ د ټولو دنیا عقبا ښه کي. پروردګاره نوی نسل ځوانان او جینکۍ دا د بې حیایي د دغې دور نه وساتي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مخ کې یو صحابي ډوډۍ خوري او صحابي نه بسم الله یې شوه، انسان دی. رستو ورته رایاده شوه بسم الله اوله و آخره. رسول الله مبارک تبسم کو، پیغمبر علیہ السلام مسکے شلو. صحابی وی ولی ما نه جی بسم الله کې څه غلطي شوې نه، تا سره نه خاندم، تا سره باقاعده شیطانم ډوډۍ خوړله، خو چې بسم الله دی وی هغه چې څه خوړلي وه ټول یې وغورځول. شاه ولی الله صاحب لیکي چې زما یو میلمه راغی، ما هغه ته د میلمستیا خوراک راوویستو او ما ډوډۍ خوړلې وه، زما میلمه یوازې ډوډۍ خوړه، نو روټۍ ځان ته داسې بره شوه، نه ورته بره نه چا کونډاړه کړې ده، نه ورسره مده ده او داسې. زما هغې ملګري در ووایي بسم الله اوله و آخره، روټۍ بیا راله په دسترخوان پرېوته او یو غیبانه آواز وشو درنه مو تختاله مو درنه، خو په بسم الله مو رانه قابو که. بسم الله کې دومره لوی چې کوم دنو برکت دی. د کالج هلکان یو هوټل ته راغلل، هلته یو تبلیغي غریب هم ناستو، دې هلکانو ته طعام راغی، ښې غوښې او سسه او دغسې شروع کړو. هغه ورته د خدای انصافدارو کم از کم بسم الله الرحمن الرحیم خو وایئ. دا کالجان ډېر په غرور او په نشه کې وي. وټ از دس وایي، نو دی وایي زه د انګریز بچی یم، وی بسم الله زموږ اړه کې ده. هغه ورته خدای مو غرق کا، حدیث کې راځي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه باسم الله فهو اقطع و ابتر. هر کار چې هغه ذی شانی او د هغې په سر کې بسم الله په ژبه ونه وی، پڑھے کہ خدار مسلمان دا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر چکم دنو موجود دے، لیکن پدا کا جب وینا کی برکت تے پا جب بیوے بسم اللہ الرحمن الرحیم دی کے با فیشن نکے اگا خوراک بحثا حضم شی او که بسم اللہ دی نہیں ویلی شل بیماری با داغے نہ پیدا شی. یو سڑے خپلی بی بی سرے یو دیکھی داغے نمخ کے بدے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو که د دې ملاقات نه الله تعالی د یو بچی فیصله کړي، نو هغه بچی چې پیدا شي هغه به نیک صالح وي، هغه به دیندار وي، هغه به د بیمارونو چې کوم دنو محفوظ وي. د الله تعالی په دغه مبارک نوم کې دومره برکت دی. ز بسم الله چیز نیست بهتر، د بسم الله نه یو شی بهتر نه دی. نهادم تاج بسم الله بر سر. الله وای د قرآن مجید دا تاج ما د قرآن مجید په سر کې ما د بسم الله تاج چې کوم دنو کېښود. یو سړي بسم الله الرحمن الرحیم په یو کاغذ باندې خوشخطه ولیکله او وصیت یې وکړلو، کله چې زه مړ شم دغه بسم الله به ما سره په کفن کېږدئ. خلکو ورته د دې څه مطلب؟ وی د دې دا مطلب دی کمانا تپوسو شي نو زه به وایم چې خدای ستا د کتاب پته بسم الله و بسم الله الرحمن الرحیم، او ستا کتاب دا د بندګانو دپاره خط و، د هغې خط په پته او د هغې په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم همیشه لفافي د پاسه پته لیکلي وي. نو الله تعالی به ما د دې د برکته چې کوم دنو وبخي. د حضرت عیسی علیہ السلام بارکه راځي چې په یو مقبره تیرېدو او په یو قبر کې ډیر لوی عذاب
الله تعالی پیغمبرانو ته کله نه کله د قبر عذاب وخی. د قبر عذاب ته معنا الله تعالی پټ کړی دی. انس یعنی بنی آدم او پیریان دای ته د قبر عذاب نه ښکاري. که بنی آدم ته د قبر عذاب ښکاره شو د دنیا ټک کار به ونه کي، نه به زمیدار زمیدارو کې او نه به ترکاڼ ترکاڼتوب کې او نه به لوار لواریو کې. بس بیا به ناستې په جومات کې صرف عبادت پکوي. الله تعالی عذاب قبر د ثقلینو نه یعنی د انس او د جن نه دا پټ ساتلی دی، لیکن کله نه کله څرګندم کی. پیغمبرانو ته کله نه کله دا څرګند شي. حضرت عیسی علیہ السلام په مقبره تیریږي او په یو سړي باندې زبردست عذاب دی. حضرت عیسی علیہ السلام بیا واپس راتلو په دغه مقبره، نو بیا په هغې قبر باندې د خدای رحمتونه نازلېدل. حضرت عیسی علیہ السلام د الله تعالی په دربار کې سوال وکړو چې خدایه دا څه عجیبه قصه ده، تېرېدم په دې مړي باندې د حد نه زیات عذاب و، لمبې وې د اور او اوس یې لګیا دی په نعمتونو کې او په رحمتونو کې دی. رب العالمین جل جلاله ورته وی چې دا ما خوږه پیغمبره دې سړي څه نیکي نه وه کړې، ټول عمر یې دغسې په جرمونو کې تېر شوی. دې چې مړ کېدو نو ښځه حامله وه، ښځه باربرداره وه. د ده د مرګ نه پس د ده بچی پیدا شولو، هغه دومره شولو چې په مدرسه کې مور داخل کو، او نن هغې بچی د استاد نه بسم الله الرحمن الرحیم زده کړل. د هغې د وجې نه الله تعالی د باندې رحمتونه نازل کړل. بچی هغه بسم الله الرحمن الرحیم وی. رب العالمین جل جلاله فرمایل چې ما ته حیا راځي چې یو سړي باندې د قبر عذاب دی او د هغه بچی په مدرسه کې زما نوم علي، بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الرحمن چې ډېر مهربانه دی، الرحیم چې ډېر بخونکی دی. د ده بچی لګیا دی، زما نوم او زما صفتونه بیانوي، مناسبه نه ده چې د دې بچي پلار ته دا عذاب ورکم. ما په ځکه رحمتونه نازل کړ. د بسم الله دومره لوی برکت. شاه ولی الله صاحب لیکي دا د دهلي یو ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی او په هندوستان کې د احادیثو زیات دا کتابونه د ده د برکت نه شروع شوي دي. د حرمینو شریفینو ته تللی، د حجاز د علماو نه حدیث ووی او بیا رالل په دغه ملک کې حدیثونه خواره کړل. زمونږ د استادانو په سلسله کې دی. دا د دیوبند څومره لوی لوی علما چې دي او د دیوبند څومره سلسله چې ده دا شاه ولی الله صاحب ته رسېږي. شاه ولی الله صاحب لیکي چې زما مېلمه ډوډۍ خوړه او روټۍ دقسې اوچته شوله، هغې مېلمه یکدم ووی بسم الله اوله و آخره، روټۍ بیا واپس راله او آواز شو چې درنه متختوله، خو په بسم الله مو رانه واپس کړله. د بسم الله ډېر لوی برکات دي. سلیمان علیہ السلام بلقیس ته خط لیکي، خط کې څه لیکي؟ انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. او ورته لیکي الله تعالو علی، ما باندې لویواله مکوئ واتونی مسلمین، ما تراشئ ټول چې د اسلام په نعمت باندې سرفراده یئ. رسول الله مبارک بم چې خطونه لیکل د هغې آغاز به چې کوم دی په بسم الله الرحمن الرحیم باندې و. هر کار چې کې هر کار د بسم الله دا وظیفه ګوره هیره نه کې. بسم الله الرحمن الرحیم، قدم په قدم بسم الله الرحمن الرحیم وایا. د دې مبارکې کلمې د وجې نه الله تبارک وتعالی ستا په جسم کې، ستا په روح کې، ستا په کاروبار کې، ستا په بچو کې، په هغه ټولو کې به چې کوم دی برکتونه نازلېږي.
حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو سړی ګوري چې هغه بسم الله لیکي وی بچی ډیره خوشخطه ولیکا دا بسم الله ډیره خوشخطه ولیکا ځکه چې دا به د نجات چې کوم دنو هغه ذریعه وي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوو په نام د الله تعالی الرحمن چې ډیر مهربانه دی الرحیم چې ډیر بخښونکی دی او د مسلمان تمام اوقات پکار ده چې په ذکر د الله تعالی کې تیریږي زمینداری ایږي کې لږ ساعت پس وایه بسم الله الرحمن الرحیم لږ ساعت پس وایه لا اله الا الله محمد رسول الله لږ ساعت پس وایه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رسول الله به همیشه ذکر کولو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانه رسول اللہ پا جمیع اوقاتو کی دا اللہ تبارک و تعالی ذکر کولو پا ذکر کی دا قرآن مجید تلاوت ہم شامل لے دا قرآن مجید تلاوت دیر کوا پا خواب دا مشران دا سحر دا مزنا پس پا جماعت کے ناس تلاوت پہ کولو چا به یو سپاره تلاوت کو چا به دو سپاره تلاوت کو جماعت کې بناستو نور براوختو نور بچ دونه دی اوچت شو بیا به د اشراق موزو کو بیا بلال خپل کارونه به کولو پکار کې به څومره برکتو نن خو نراغله چې لا موز شوی نیوي چې یکدم تختی د جمعه سره بالکل ربط او تعلق اړو د مسلمان پاتې نشو پکار خدا دا چې هر جماعت کې د قرآن مجید درس کیږي او هغه کې تل کینی قرآن مجید د رب العالمین جل جلاله کتاب دی دا تاو ما ته بار را لګلې دی دا تر قیامت پورې دستور العمل له مشعل راه دا تا چېرې غور کړی دی چې دې کتاب کې الله تعالی ما ته څه وایي دا کتاب زموږ نه د څه خبرې مطالبه کوي پلار ته د زوی خط راشي نو څو څو ځلې ګوري رور ته د رور خط راشي نو بیا بیا ګوري چېرې دی پکې څه وایي حالانکه آسانه اردو کې خط لیکلی شوی لیکن خوند ورکوي چېرې زما دا رور څه خبره کوي زما دا پلار په خط کې څه لیکي یا پلار د زوی خط ګوري او د رب العالمین عظیم الشان کتاب بندگانو ته نازل دی او ډسپړي نه دا قرآن مجید یو ټکه چې ته یو ټکه الله تعالی دا غي بدل کې درته لس رحمت درکې لس رحمت پیغمبر علیہ السلام فرمای من قرأ حرفا من الكتاب چا چې دا قرآن مجید یو حرف وي فله به حسنه او الحسنه بعشر امثالها اغنی کی لس چند وي پیغمبر علیہ السلام وی علم کیو طالب وی علم تر کیفا علم پدی دیش نے کیو سڑی ته الله تعالی ور کړلی علم کې درې ټکی دی الف ته لام دی میم دی د خدای انصاف دارا ته ځان ته مسلمان وې ته د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وې چې د الله تعالی کتاب دی راغشته دی دا غي او رکوع دې کم از کم تلاوت کړی دا بزرگانو با قرآن مجید په هفته کې لازمن ختمولو ناس به د قرآن مجید تلاوت په کولو او هفته کې به هغه چې کوم نه قرآن مجید ختم کو او قرآن مجید کې څومره حروف دي څومره لکه نه کوي هغه لګیا د چې کوم نه جمع کی زټیک ته قرآن مجید نظر دی بد قسمت ہے قرآن مجید دې نه د زده کړي نو ذکر خو کول شي لا اله الا الله افضل الذکر لا اله الا الله په ذکرونو کې لوی ذکر د لا اله الا الله چې کوم دنو ذکر دی دا د توحید کلمه ده دا د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق دی مسلمان لا اله الا الله وایي او کافر دا کلمه نه وایي کافر د خدای سره نور خدایانم شریک کړي دي او مسلمان د الله تعالی وحده لا شریک معبودیت منی هغه د الله تعالی سره څوک هم شریک نه مني هر ذکر کاغذ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ذکر دے دا کا وکنه دکاندار ته خو پلاسو کې د تلنی ولیدا
عجب باندې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایا کنه ملازمه ته په کرسی ناسته لګیا کار کوي نو په جبه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دوه کلمې دي دا خدای ډېرې خوښې دي په جبه ډېرې آسانې دي او په تله د عمل کې ډېرې درنې دي ابو هريره د دې حدیث راوی دی هغه وی رسول الله مبارک فرمایي کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا تاسو نه شي یادوله ما تجربه کړی دا وړوکه ماشوم چې خپل خبرې نشي کوله ما ور سره سوزله دا تیر کړی دی ما وی واقعي رسول الله مبارک رښتیا وایي پیغمبر علیہ السلام رښتیا وایي چې دا دوه کلمې په جبه ډېرې آسانې دي تجربه وکړئ وړوکي ماشوم سره څلور پنځه ځله دا کلمه خپله به وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پاک ته پروردگار زما او ثنا د هغه ده پاکی ده الله لره چې هغه ډېر لوی عظیم دی دا پتله د عمل کې ډېرې درنې دي او هغه وخت کې بیا پته لګي چې کله اعمال تللی شي اعمال چې تللی شي انسان به د ذرې ذرې چې کوم دنه محتاج وي ډېر لوی وخت دی ذرې ذرې ته به انسان محتاج وي او د الله تعالی د کلماتو کې ډېر لوی وزن دی حدیث کې راځي چې یو سړی به په میدان محشر کې راوستی شي خدای دې ستاسو او زموږ د ټولو پرده وکړي ډېر لویه ورځ ده الله تعالی هغې ته یوم ثقیل ویلی دی یوم یجعل الولدان شیبا د قیامت ورځ دومره دهشتناکه ده چې واړه واړه بچي به ځان ته بوډاګان شي خلک وایي هلکه د باندې نزله راله د وړوکي ماشوم سر ټول سپین دی هغه ورځ به دومره هولناک منظري چې واړه ماړو ماشومانو ویښته به تک سپیني او د حاملو ښځو حمل به ځان ته وغورځېږي د ښځې په غېږ کې به ماشوم نه باړو خبر نه حالانکه مور په بچي باندې ډېره مینه لوګوندې په سینه کې پی پیدا شي نو بچي پټې منډې وایي چېرې زما بچی بوګئ زما سینه خو د پیو نه ډکه بچی ته چرې نه هېرېږي لیکن په هغه ورځ به بچی مچی یاد نه په هغه ورځ به پلار د زوی نه تښتي زوی به د پلار نه تښتي رور به د رور نه تښتي او هر یو به وایي چېرې زه په څه طریقه باندې ځان خلاص کړم دغه لوی هولناکه ورځ باندې به رب العالمین حکم وکړي هلکه دې سړي ته لږ اواز وکړئ هلکه دې خوا راشه یو سړی به راشي تمامه دنیا به ګوري رب العالمین جل جلاله به وایي چې د دې سړي رجسټر راوالی زمونږ په دغه مټو باقاعده فرشتې ناستې دي کرامن کاتبین پخی مټه باندې هغه فرشته ده چې هغه نیکۍ لیکي نیکي لګیا ده لیکي او په دې بله مټه هغه ده چې هغه ګناه لیکي حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ د جومات په دروازه باندې فرشتې ناستې وي کم سړی چې مخکې راشي لیکي پلانکی مخکې راغی پلانکی په دویمه درجه کې راغی پلانکی په دریمه کې راغی پلانکی په څلورمه کې خطیب چې خطبه شروع شي طویت الصحف ورفعت الاقلام بیا هغې کتابونه ټپ کړي او قلمونه کیدي یو صحابي چې راغی نو جومات کې چې درې تنه مخکې راغلي وو دی څلورمه درجه کې نو بیا جړلې انا رابع اربعه وما رابع اربعه زیلبي له څلورم نمبر کې راغلی نو فرشتې د بني آدم تمام ریکارډ باقاعده غلی کی الله به حکم کی چې هلکه د دې سړي ریکارډ راړئ فرشتې به رجسټرې راړي یو کم سل رجسټرې به راړلي یو کم سل او دا رجسټرې نه چې موږ استعمالو مثل مد البصر او الله تعالی به حکم وکړي چې دا رجسټرې په تله کې واچوي هغه ټولې رجسټرې به د ګناهونو نه ډکې وي ټول عمر دغه سړي جرمونه کړي دي او دا سړی به انتهایی ګبراو وي چې خدای کېږي بس رب العالمین جل جلاله به فرمایي
چې زه ظلم نکوما وما انا بظلام للعبید. بل پرزم راړي کنه هغه بل کاغذم راړي ا دې بل طرف ته واچوي نو دا کاغذ یو دومره غونې پرزا ا براړې شي نو د تلې په بل طرف کې به واچول شي. دې حدیث ته او بل وړو کې غونې کاغذ دې د دې کاغذ به سوزوري خو بس جهنم ته بزم کنه. الله به حکم کې چې وی تلې چوبه تلل شي دا د پرچای کا طرف بدا بدروندی او طاشت السجلات حدیث کې را دي طاشت السجلات هغه تمام رجسټری به وتت شي او دا یو پرده درنوي دې کې بدا الله مبارک نوم لیکلې دې سړي بدا لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې وی نو دې وجنه ذکر کوه هر مال ذکر گو ذکر تا تورا جانس چې څو پوری تا په بدن کې روح غنو د الله تبارک وتعالى ذکر کو دا باقاعده لیکل شي. کارم کوا دکانم کوا او دا غي سره د الله تعالی ذکرم کوا. دست بکار او دل بیار دست بکار پلا صبح نکار کوا ګوټ کوا فصل ریبا بل سکار کوا او پجبه باندې د الله تبارک وتعالى الله خو دین ډیر آسان کړی دی. الدین یسر دین ډیر آسان دی لیکن موږ د دین نه ډیر لري کیږو. قرآن دا وایي د باران د پاره دعا وکړئ چې رب العالمین د رحمتونو باران نازل کړي. خدای زموږ د ګناهونو د وجه نه موږ باندې او په قوم باندې عذاب نه نازلې. موږ ډیر مجرمان یو مختورون یو. خدای موږ باندې رحم او کرم وکړي زموږ تقصیرات معاف کړي. د رحمتونو بارانونه په تمام هغه ځایونو کې نازل کړي چې کومو ځایونو کې د باران ضرورت دی. پروردګار په دې بلادو باندې په دې عبادو باندې په دې حیواناتو باندې رحم او کرم وکړي. اللهم انت ارحم الراحمين ارحم علينا وانزل علينا غيثا مغيثا غير ضار. اللهم احي بلدك الميت. اللهم لا تجعلنا من القانتين. انزل علينا شعابيب الرحمه. اللهم اغفر لنا جميع خطايانا. اللهم انت الاله وانت الاحد وانت الصمد وفي يدك خزائن الامور. انزل علينا يا رب العالمين الامطار الغزيره وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على اشرف رسله وخاتم انبيائه. دام دعا وکړي چې کومو کافرانو دا پلیت کارونه کړی دي خدای دا غینه خندیرانو بندران جوړ کړي. خدای دا غینه خندیرانو بندران جوړ کړي. ته خو په هر څه باندې قادر یې. مخکې خبرې پوره قومونو نه کونو قردة خاسئین شادوګانو خنازیر به دا غینه جوړ شو. خدای دغه کفرو فجرونه خنازیر او بندران جوړ کړي چې دا د دنیا کافرانو تم پتو لګي چې دا عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم مبارک شان دا الله تعالی په دربار کې څومره بلند دی. خدای ته په هر څه باندې قادر دی. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت. وصلى الله تعالى على أشرف